بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین ناظرین، یو داسې ګناه چې هغه زموږ او ستاسو معاشره کې عام دي او هغه معاشره کې سره ګناه نه ګڼل کېږي او خلک هغې ته اهمیت نه ورکوي. د الله صادق و مصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ګناه ته د زنا نه هم لویه ګناه ورته فرمایي. کوم یو ګناه ده چې نن د امت ډیر خلک پاغي کې مبتلا دي، د معاشري اکثریت افراد پاغي کې مبتلا دي او هغه ګناه سره ګناه نه ګڼي، هغه غیبت دی. د الله صادق او مصدوق پیغمبر مبارک فرمایي چې الغیبت اشد من الزنا، غیبت کول دا د زنا نه لویه ګناه ده. صحابه کرام عرض وکړو چې یا رسول الله دا غیبت څه ته وایي؟ ارشاد فرمایل چې د خپل مسلمان ورور ذکر په داسې انداز سره کول دغه په غیر موجودګۍ کې چې هغه په هغې باندې خفه کېږي. صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله که چېرې هغه عیب او نقص زموږ هغه ورور کې موجود وي بیا ارشاد فرمایل دقه خو غیبت دی، او که چېرې دغه نقص او عیب په هغې کې موجود نه وي او ته ورپسې لګیا نو دا خو تهمت دی، د غیبت نه هم لویه ګناه ده. لہذا رب کائنات قرآن کریم سورہ حجرات کې فرمایي چې ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو د یو بل غیبت مه کوئ. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تاسو کې څوک دا خوښوي د خپل یو مسلمان مړ ورور غوښه وخوري، فکرهتموه، تاسو دا نه خوښوئ. واتقوا الله، که چېرې د خپل د یو مسلمان او هغه ستا ورور وي او مړ پروت وي د هغه غوښه خوړل په دغه مظلومیت حالت کې ته دا نه خوښوئ، نو دغسې د خپل د ورور غیبت هم ځان دپاره چې دی مکروه وګڼه، ناپسند وګڼه، دې نه ځان بچ وساته. لہذا چې کله هم د یو محفل مجلس لګېدلی وي او هلته غیبت شروع شي، پکار دی چې موږ تاسو هغه مجلس او محفل پرېږدو. قرآن کریم فرمایي ولا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، انسان چې کله غلطۍ سره کېم ني داسې خلکو سره چې کوم ظالمان وي په غیبت کې او په ګناه کې مبتلا وي، چې کله غلطۍ نه کې هم ني رب کائنات فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، در یادېدو نه بعد دې ظالمانو په محفل کې نور مه کښېنه. لہذا غیبت کول یا د غیبت په محفل کې ناسته کول دا عظیمه ګناه ده، لویه ګناه ده. پکار ده چې موږ او تاسو خپل ځان د دې ګناه نه وساتو او د غیبت په شانتي عظیم جرم نه او عظیمه ګناه نه ځان بچ وساتو او دین اجتناب وکړو. الله تبارک وتعالی د عمل توفیق